سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. سورة آل عمران په اخرنۍ حصہ کې منګ روانو چې په هغې کې الله تعالی بنیادی دوه مسئلې ذکر کولې. یو مسئله د الله په لاره کې د جهاد وه او دویمه د الله په لاره کې د مال د لګولو وه. د جهاد مسئله د هغې بنیادی ابتدایي وضاحت په سورة بقره کې ښه تفصیلي شوی و. دلته الله تعالی د جهاد نه مخکې د تنظیم د پاره څه قوانین ذکر کول او د هغې نه وروستو الله تعالی په هغې باندې مثالونه پیش کړل چې یوه واقعه د احد ده او یوه واقعه د غزوه بدر ده. په غزوه احد کې باوجود د کثرت نه مؤمنانو ته ظاهري شکست وشو او په غزوه بدر کې مسلمانان په ظاهري اعتبار سره کمزوري و انتم اذله، خو الله تعالی د فرشتو په ذریعه د هغو مدد وکړو. اوس دلته الله تعالی فرمایي لیس لک من الامر شیء. د دې آیت پس منظر چې واورو نو هله به په دې باندې پوه شو. په غزوه احد کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه باندې حمله وشوه او هغه شهید شو. خو چونکې د نبی علیه صلات وسلام سره مشابهت و د هغه په شکل کې، نو دا آواز هم پکې چا ولګو چې نبی صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. به هر حال نبی علیه صلات وسلام نو شهید شوی. د کافرو د طرف نه چې کله حمله وشوه د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په دوباره را ګرځېدو سره، نو په هغې کې د مسلمانانو لښکر هغې کې افراتفري پیدا شوه، انتشار پکې رالی او مسلمانان په دې اچانک حملې سره ډېر زیات چې نو وارخطا شول. حتی دا چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار حضرت یمان رضی الله عنه چې هغه مسلمانو، هغه د مسلمانانو د لاس نه شهید شو. هغه ډېر اوازونه وکړل چې دا زما پلار دی، خو چې هغه را رسېدو نو هغه شهید شوی. نو بیا حضرت حذیفه عامو مسلمانانو ته د معافۍ اعلان وکړو چې تاسو ما معاف کړي وئ، په غلطۍ کې ستاسو نه زما والد صاحب شهید شو. او نبی علیه صلات وسلام اراده وکړه چې دیت وله ورکړي، ځکه چې په غلطۍ سره څوک مړ کړي نو د هغې هم دیت شته دی، 100 اوښان دي. خو د هغې د اخیستلو نه قبلولو نه هغه انکار وکړو چې نه بس زه یې نه اخلم. به هر حال په دغه سخت حالاتو کې چې کله په داسې قسمه حالاتو کې زړور نه زړور سړی هغه میدان پرېږدي او د هغه خپې خویږي. د نبی علیه صلات وسلام خپې په دغه ځای کې نه دي خویدلي. صحابه قسمونه خوري په دې باندې چې قسم په الله په دغه حالت کې د نبی علیه صلات وسلام خپې هغه مضبوطې وي په خپل ځای باندې. صحابه کرام اخوا دې خوا تلي وو ځکه اچانک حمله وه. نو د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې تقریبا یوازې پاتې شوی. د سیرت کتابونو تقریبا 12 صحابه کرام ذکر کړي دي
چې هغه د نبی له صلوات و سلام سره په دغه ځای کې ثابت قدم پاتې شوي وو چې په هغې کې حضرت ابوبکر هم دی، حضرت عمر دی، دغه رنګې حباب ابن منذر دی، حضرت عاصم دی، سعد ابن معاذ او دغه رنګې اسید ابن حزیر، زیاد ابن سکن رضی الله عنهم، حضرت طلحه، دغه مشهور صحابه کرام دا مضبوط پاتې شوي وو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت مصعب ابن عمر د شهادت نه وروستو د مسلمانانو چې کوم عالم او جنډه وه د هغه نبی علیه صلات وسلام هغه ته حواله کړه، نو هغه په عمومي لښکر کې و، د نبی علیه صلات وسلام په دفاع کې په دغه وخت کې نه و. اگر چې هغه په لښکر کې و هغه ثابت قدم و، ځکه د هغه څه خو جنډه وه او مخکنو جنگونو کې بداو چې جنډه به ښکته شو، نو مطلب دا دی چې دغه طرف ته شکست میلاو شو. نو په دغه سختو حالاتو کې په نبی علیه صلات وسلام باندې ډېرې حملې وشو. په یوې حملې سره د نبی علیه صلات وسلام یو غاښ شهید شو. ابن قمیه یو کافر و، هغه چې کله نبی علیه صلات وسلام ویشتو نو دا ویلې خذها وانا ابن قمیه، چې دا واخله زه د قمیه زویم. نبی علیه صلات وسلام هغه ته خیرې وکړي، اقماک الله، الله دې زره زره. او بیا هغسې شوي ځنګلي ځناور په هغه باندې مسلط شوی او هغه بیا وجلی. د نبی علیه صلات وسلام تندیم په دغه کې زخمی شوی او دغه رنګې د نبی علیه صلات وسلام غاښ یو شهید شوی او د هغې سره سره د نبی علیه السلام لاندې شونډه هغه هم زخمی شوی و. به هر حال نبی علیه صلات وسلام عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي چې په دغه وخت کې خیرې وکړې، یو 3 کسانو ته چې دی نو خیرې کړې وي. نو د هغې نه وروستو دا آیت راغلی، هغه کسان بیا وروسته په فتح مکه کې 3 واړه مسلمانان شوي او نبی علیه صلات وسلام به د خپل تندي نه یینه پاکول او دا به فرمایل کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیهم، هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې هغو خپل پیغمبر زخمی کړو. نو دا آیتونه را لیس لک من الامر، نشته دی ستا دپاره من الامر د اختیار نه شیء څه شی چې څه دي د الله په اختیار کې دي، ستا په اختیار کې الله تعالی څه نه دي درکړي. اوس په دې خبره باندې چې د نبی علیه صلات وسلام اختیار چلیږي او که نه چلیږي، نو په دې باندې ځینې خلکو کتابونه لیکلي دي اختیارات مصطفی، چې په هغې کې د نبی علیه صلات وسلام معجزات ذکر کړي دي او د هغې نه دا خبره ثابته کړې چې نبی علیه صلات وسلام مختار کل. باقاعده ده د بریلیانو چې دی نو مذهب دی او د هغو عقیده ده چې هغوی وایي نبی علیه صلات وسلام له الله تعالی اختیارات ورکړي. قرآن کریم چې څومره د درس و تدریس نه انسان لري نو دغه رنګې عقیدې بیا د هغه پیدا کیږي. قرآن کریم 6 سپاره تاسو راواړوئ، په هغې کې الله تعالی واضحه چې دی نو دا اعلان کړی دی چې خوښه او اختیار صرف زما چلیږي. 355 صفحه ده او آیات نمبر دی 68. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وربك او ربستا يخلق پیدا کوي ما هغه څه یشاء چې خوښی شي، چې څومره مخلوق دی دا ټول په خوښه د الله تعالی پیدا دي. یو خبره ده. دویم ويختار او اختیار خپل چلی، خوښه د الله تعالی خپل چلیږي. ما كان لهم الخيار، نشته دی د دې مخلوق د پاره هیڅ اختیار چې الله تعالی یو شی نه غوره کړی. وما تشاؤون الا ان یشاء الله، الله د څه شي اراده نه کړي مخلوق د هغې اراده نشي کولی. دلته موی دغه رنګې سورت احزاب 22 سپارې اولنۍ پاڼه 381 په هغې کې الله تعالی فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. د هیڅ یو مؤمن سړي د پاره او مؤمن زنانه د پاره دا اختیار نشته دی چې کله الله فیصله وکړي او د هغه پیغمبر فیصله وکړي ان یکون لهم الخيرة،
چې د هغو دپاره دي بیا څه اختیاري. دغه رنګې 8مه سپاره کې دغه خبر الله تعالی ښه په وضاحت سره ذکر کړې ده. 143 صفحه ده او آیت نمبر ده 54. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر. الا خبردار له خاص دی الله تعالی د پاره الخلق پیدا کول دی والامر او اختیار دی. د دې آیت په دې ځای کې امام ابن کثیر صاحب ذکر کړی دی چې د چا د عقیده چې الله تعالی په خپل اختیاراتو کې څه اختیارات بندګانو لور کړی دي، نو هغه فرمایي چې فقد کفر بما انزل الله علی انبیائه. هغه په دې خبرې سره کافر شو او په هغه شیانو باندې هغه کفر وکړو چې کوم الله تعالی په خپل پیغمبرانو را لېږلي. ولی کافر شو؟ ځکه الله تعالی فرمایي الا له الخلق والامر. اختیارات صرف د الله تعالی دي، پیدا کول صرف د الله تعالی د پاره دي، اختیارات صرف د هغه د پاره دي. خو دغه شی چې خلق د معجزاتو او دغه رنګ د اختیاراتو فرق نشي کولی، نو دغه قسمه خبرې او دغه قسمه عقیدې ته جوړیږي. معجزه بیل شی دی، هغه د پیغمبر په اختیار کې نه ده، او چې ته کوم خبره د پیغمبر د پاره ثابتې هغه خو ته اختیار ولا ورکړي. مختار کلی جوړه، مختار کل مطلب دا چې د هر شي اختیار ولا ورکړی شوی. په دې احد په واقعه کې یو صحابي دی، داغه سترګه چې دینو راوتی ده، د نبی رسول الله والسلام مخې ته ولاړ دی. هغه د کافرو د طرف نه اخرنی غش زما په سترګه ولګي او زما د سترګې ګاټه چې دینو هغه راووتو، په لاس کې مې راواخستو، نبی رسول الله والسلام خواله رالو او بیا مې ورته ویل د الله پیغمبره دعا وکړه. نو نبی رسول الله والسلام پریشانم شو، سترګو نه اوښې ملاړې او بیا یې ما ته ویلې که ته صبر کې نو الله تعالی به تعالی د دې په بدل کې جنت درکړي. خو هغه فرمایي چې ما ویلې د الله پیغمبره زما کور والا ده او زما سره ډېر محبت دی، هسې نه چې زما د یوې سترګې د ضایع کېدو د وجې نه زما صورت بدرنګه شي او د هغې زما څه نفرت پیدا شي. نو نبی علیه صلات وسلام دعا وکړه او د دعا نه وروستو هغه فرمایي چې زما سترګه نبی علیه السلام اګاټه زما په سترګه کې کېښودو، نو هغه د هغه مخکني نه زیات چې دی نو تیز شو او دا د نبی علیه صلات وسلام دعا و. د الله نه غوښتلي و که نه وی او همیشه الله نبی علیه صلات وسلام هر څه کولی، بیا خو په کار ده چې هر څه د هغو په اختیار کې وي. بیا چې لړم چیچي نو ولې وی نبی علیه صلات وسلام لعن الله العقرب، الله دې په لړم لعنت وکړي. لا یدع نبیا ولا غیره، نه پیغمبر پریدي او نه غیر پیغمبر پریدي. د نبی علیه صلات وسلام خواله صحابه راځي او د نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کوي د جهاد د پاره د اسونو. نبی علیه السلام فرمایي زما څه چې دی نو دا نشته دی. الله تعالی فرمایي ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. تا ورته وویلې چې زما څه نشته دی، د څه شي سورلي تاسو له درکم. تولوا واعینهم تفیض من الدمع، نو هغه کسان واپس شو او هغو ژړلي. به هر حال قرآن کریم د داسې آیتونو نه دا خلک ځان دپاره دلیل نیسي چې هغه آیتونو کې 3-4 قسمه معناګانې کیدی شي. دوی د خپلې غلطې عقیدې دپاره د هغه آیت غلطه معنا واخلي، حالانکه په هغې باندې ټولو مفسرینو چې دی نو رد کړی چې دا معنا غلطه ده. نو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات الله تعالی نفی کوي. لیس لک من الامر، نشته پیغمبر استا د پاره من الامر د اختیار نه شیون څه شی، او یتوب علیهم تر دې پورې چې الله مهرباني وکړي په دې خلکو، او یعذبهم یا سزا ورکړي دی ته. فانهم ظالمون، ځکه چې یقینا دی ظالمان دي. نو مطلب ته خیرې مه کوه، ستا د خیرو چې دی نو اختیار نشته دی. یا دا آیت د دې واقعي په باره کې دی او یا نور واقعات شوي دي چې په هغې کې صحابه
صحابه کرام شهیدان شوي. به هر حال غزوه احد منګه تفصیلی څه بیان کړی و. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ ختم شو، صحابه کرام چې کوم شهیدان شوي هغه دفن کړ او بیا واپس د مدینې په طرف باندې روان شو. یو ځای کې قیام وکړو، یو طرف ته د ابو سفیان لښکر او بل طرف ته صحابه کرام. نو د هغه د طرف نه تپوسونه وشو. یو تپوس په هغې کې دا و افیکم محمد، چې په تاسو کې محمد شته دی؟ نبی علیه السلام یادو. نبی علیه السلام وفرمایل جواب مه ورکوئ. بیا یې ویل افیکم ابن قحافته، په تاسو کې د قحافه زوی شته دی، یعنی حضرت ابوبکر. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې خاموش. بیا یې دریم تپوس وکړو افیکم ابن الخطاب، په تاسو کې عمر ابن خطاب شته دی؟ نو نبی علیه السلام ته بیا ویل چې تاسو جواب د دې مه ورکوئ. نو ابو سفیان په دې باندې خوشحاله شو، خپلو ملګرو ته دا ویلي چې دا ټول مو وجلي دي ځکه خو جواب رانه کړو. او څه شرکي نارې م ووالې اعلو هبل، هبوله ته چې دی نو ته دې اوچتې، دا د هغو بوتو. حضرت عمر برداشت نه کړله او دا یې ویلې چې د الله دشمنه دا ټول موجود دي او ستا د غمجن کولو دپاره دی ټول چې دی نو کافي دي. او بیا د هغو د طرف نه څه شرکي نارې ولګېدې چې دا ویلې لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ دپاره عزا شته دی، ستاسو عزا نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل په جواب کې وله دا جواب ورته وویل چې لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږ مددګار الله تعالی دی، ستاسو څوک مددګار نشته دی. بیا ابو سفیان دا خبره وکړله چې جنگ دا یو قسم له بوکه ده او کله به ستاسو نمبر راخیږي، کله به زمونږ نمبري. خو دا چې کوم څه موږ ستاسو وکړه دا د بدر مقابله وه، د هغې بدل و چې په روز کال تاسو زمونږ کسان وجلي. او بیا دا وویلې چې تاسو په لښکر کې به ځینې کسان یې ستاسو چې د هغو اندامونه کټ کړی شوي دي، غوږونه، پوزې. ابو سفیان ویلې چې دا ما د هغې حکم نه دی کړی، خدای مې ویلې چې نه مې حکم کړی دی او نه مې څوک منع کړي دي او نه پې خفه یم. به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر رضی الله عنه ته ابو سفیان آواز وکړو چې ته دلته راشه. نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې لاړ شه د هغه خواله. بیا هلته ورغلی او دا یې ورته وویلې چې رښتې به راته وایې چې نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی او که نه؟ نو هغه وویلې چې بالکل ژوندی دی. بیا هغه د ابو سفیان د حضرت عمر تعریف وکړو، دا یې ویلې چې ته رښتینی سړی، زمونږ د لښکر ابن قمیه چې دی نو د هغه نه ته ما ته ډېر ګرانې. به هر حال دا د هغه په زړه کې چې دی نو د رحم ماده وه چې الله چولې وه آینده کې بیا مسلمانېدو. او بیا چې دی نو هغه وروسته مسلمان شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه ځای نه بیا چې دی نو واپس رالی. قصه چې دی نو هغه اوږده ده، ډېر تفصیلات دي. به هر حال زمونږ ضروري چې کومې خبرې وي هغه هم پکې وکړو. ولله او خاص د الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه دي فی الارض چې په ځمکه کې دي. یغفرو بخښنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي، ویعذبو او سزا ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي. والله الله تعالی غفور الرحیم بخښونکی مهربانه دی. په دې غزوه کې د نبی علیه الصلاة والسلام د لاس نه ابی ابن خلف چې دی نو هغه مردار شوی او هغه ته په مکه کې نبی علیه الصلاة والسلام دا ویلي چې زه به تا وژنمه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه، دا علم غیب نه دی. د مخکې نه الله تعالی څه حالت نبی علیه الصلاة والسلام ته ورښایي. دغه چې دی نو په وحي سره و او الله تعالی هغه ته د دې کشف کړی و چې دا به ته وژنې. دا په آخره کې چې دی نو راروانو ډېر په جوش او جذبې سره او یو مضبوط اس د چې دی نو ساتلی و. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته ویلې چې تاسو دته څه مه ویئ، را پرېږدئ. چې کله را نږدې شو یوه نیزه باندې نبی علیه السلام دا ویشتو، معمولي شانته کې وکرېد. خو بیا هغه رمباړې شروع کړې او په منډه شو. خپلو کافرو ورته وویلې چې هلکه نه مړه، دا خو معمولي زخم داسې کرېدلی. نو هغه دا وویلې چې دا کم زخم تکلیف زه په زړه کې محسوسومه، دا که په دې حجاز والا علاقې باندې تقسیم شي نو هغې به برداشت نه کړي. او دا به ویلې چې ان محمدا قتلني،
نبی علیه الصلاة والسلام زه چې دی نو مړ کړی یم او ما ته مخکې نه ویلي چې ته به زما د لاس نه مرې او بیا هغسې وشوله په لاره کې بیا هغه مړ شو. یغفر لمن یشاء بخښنه کوي چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء او سزا ورکوي چاته چې وغواړي. په دې غزوه کې د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور عتبه ابن ابي وقاص د هغه د لاس نه نبی علیه الصلاة والسلام په ګټه لګېدلی او هغه کافر و. سعد ابن ابي وقاص په 10 مبشرو کې هغه فرمایي چې د دې نه پس ما د خپل رور د قتل دومره ارمان کړی چې دومره ارمان ما د چا د قتل نو کړی خو بیا مې په لاس رانه دی. والله الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. په دې آیات کې الله تعالی د سود نه منع کوي خو د دې او د مخکې آیاتونو سره څه ربط دی؟ ربط د دې دا دی چې موږ ویلې دا حصه دا به مشترکه روانه جهاد مسلې به می او دغه رنګې د انفاق مسلې به می خو انفاق به د حلال مال نه کوي نو هله به قبلیږي او د حرام مال نه الله تعالی چې نو پیسې نه قبلی بلکې په هغې باندې چې کوم د انسان بدن د هغې نشو نما او د هغې ترقي وشي. حدیث کې راځي فالنار اولا به اور د هغې چې دی نو زیات لایق دی. نو الله تعالی فرمایي اول ځان د سود نه وساتئ حلال مال چې دی نو پیدا کړئ بیا د هغې نه لګوئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تأکلوا الربا مخورئ تاسو سود لره اضعافا دوچندونه مضاعفتا په دوچند کولو سره. دلته الله تعالی فرمایي سود مخورئ خو دا نه ده چې هلکه یوازې خوړل د سود او د سودي مال خوراک چې دی نو حرام دی، نه د هغې سره سره چې دی نو د هغې لباس هم حرام دی. د دې په خوراک د دې په پیسو باندې چې کوم رهایش او مکانی په هغې کې هم رهایش چې دی نو حرام دی. دا ټول په دې کې راځي خو چونکې د پیسو بنیادی چې سړی ګټي نو د هغې بنیادی مقصد هغه خوراک نو ځکه دلته خوراک ذکر. خو دلته الله تعالی وفرمایل دوچندونه په دوچند کولو سره، یعنی مطلب دا دی چې 100 روپۍ د چاله ورکړې نو 200 روپۍ تی ماله او یا 400 روپۍ تی ماله دوچندونه ماله. نو ذهن کې دا راځي که چېرته د سود یو چند چا په چا باندې لازم کو 100 روپۍ ورکړې او دا یې ورته ویلې چې 200 به راکړې نو دې نه خو دا معلومیږي چې دغه حرام نه دي. نو دې علماو جواب ذکر کړی چې سود اسم حرام دی. دلته چې الله فرمایي په دوچندونو سره نو مطلب دا چې اسم حرام دی او چې بیا ته 2 ډبله او 3 ډبله دا ترې اخلي دا خو زیات حرامه. او باقي چې دی نو کله کله داسې الله تعالی د زیات قباحت بیانولو دپاره د بدۍ بیانولو دپاره کله کله یو شی داسې ذکر کړي لکه یو سورت نور کې دغسې د زنانو په باره کې الله تعالی ذکر کړي دي چې کله دا زنانه د پاکی اراده کوي نو تاسو په ګناه په زنا باندې مو مجبوره کوئ. 320 صفحه او آیات نمبر دی 33 آیات د مینځ نوی وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء او مو مجبوره کوئ تاسو فتياتكم پیغل خپلی علی البغاء په کنجرتوب باندې. بغاء دا کنجرتوب زنا ته ویل کیږي. ان ارادنا کچرته د دې زنانو د دې پیغلو اراده وا تحسنا د ځان د پاک کولو نو تاسو بیا مو مجبوره کوئ په زنا باندې. نو څه مطلب کچرته هغه د ځان د پاکولو اراده نه و د عفت او د پاک دامنۍ اراده نه و نو بیا مجبوره کولای شي نه بیا نشي مجبوره کولای. خو الله تعالی فرمایي خصوصا په داسې وخت کې چې هغه اراده د پاک دامنۍ کوي او ته په ګناه باندې مجبوره کوي نو داس چل مه کوه. نو دغه رنګ دلته الله تعالی فرمایي سود اسم حرام دی او بیا چې ته ډبلې نو خو لا حرام دی. او مفتی شفیع عثماني صاحب هغه دلته ذکر کړی دی چې دا سود که یو ظلم ته واخلي یو ډبل هم ته واخلي نو دا به نور ډبلیږي په دوچندونو سره چې دی نو دا جوړیږي. څنګه یو ځل تا چاله 100 روپۍ ورکړي او دا دې ورته وویلې چې ته به ماله 200 راکړي نو چې 200 یې درکړې دغه 200 ته د سود په خوند باندې عادت شولې سبا له به دغه بل چاله ورکړي نو دغه به ډېرېږي ډېر دوچندونو ته به چې دی نو ورسي. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. دې صورت کې الله تعالی د تقوا دا ټکي بار بار ذکر کړی دی. رستم راځي مخکې تیر شو او دغه رنګې 120 نمبر آیات کې راغلی او 101 کې راغلی
او د هغې نه مخکې بار بار ذکر شو. او په دې ټولو کې الله تعالی فرمایي که کامیابي غواړي نو د هغې بنیاد چې دی نو تقوا ده. مخکې ویلي د کافرو د ضرر نه ځان بچ کوئ و ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. او وروسته الله تعالی فرمایي که د اور نه ځان بچ کې نو د الله نه ویري. واتقوا النار او ویریږي د اور نه التي هغه اعدت للکافرین چې هغه تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. مخکې دا آیات تیر شوی چې اور د چا دپاره تیار شوی، دلته مو فرمایل د کافرو دپاره. هلته هم ذکر شوي سورة بقرې په اول سر کې واتقوا النار التي اعدت للکافرین. او دې آیات په باره کې علما ذکر کوي چې دا د مسلمانانو دپاره ډېر د یېرې والا آیات. څنګه د یېرې والا دی؟ ځکه دلته الله تعالی فرمایي چې ګوره اور مې پیدا کړی د کافرو دپاره دی، خو ګوره تاسو هم ترې ویرېږئ. که د هغو په روش او په طرز باندې تاسو وچلېدئ نو بیا ستاسو هم دغه ځای دی. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. د دې اعدت مطلب دا دی چې دا مخکې نه تیار کړی شوی. ځینې خلک وو هغو به دا خبره کول چې اور لا نه دی پیدا شوی. دا هم یو اختلافي مسله تېره شوې وه په یو دور کې، لکه څنګه چې اوس دا مړي اوري او مړي نه اوري. داسې مختلفې مسلې دي چې په هغو باندې داسې دور راغلی دی چې په هغې کې به خلکو اختلاف کړی. یوه مسله کې دا هم و چې الله تعالی لیدل ممکن دي او که نه دي. په دې باندې کتابونو کې پوره بلا بحثونه دي. دغه رنګې دا په دې مسله هم اختلافونه تیر شوي د علماو، چېرې دا اعمال به تللی کېږي او که نه به تللی کېږي. نو دا مسله م وه. نو علما کرام ذکر کوي په هغې کې چې چا ویلو چې جهنم او جنت دا پیدا دي که پیدا نه دي. چا ویل چې پیدا دي نو هغه د دې آیات نه دلیل نیولی. څنګه؟ ځکه هلته الله تعالی فرمایي اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. نو د مخکې نه پیدا کړی شوی، ځکه اعدت صیغه د فعل ماضي مجهول ده، مطلب په تیر وخت کې دا تیار کړی شوی. یو کافر د نبی علیه السلام نه دا تپوس کړی چې دا چرته دی دا اور؟ نو نبی علیه السلام هغه ته وفرمایل چې اذا جاء الليل فاين النهار، چې کله شپه راشي نو ورځ چرته لاړه شي. مطلب دا چې ته ورځ نینی نو دې دا مطلب خو نه دی چې ورځ ورکه شو او ختمه شو، چرته ورځ د سره شته نه. نو دغه رنګې که تی نینی نو دې دا مطلب نه چې دا شته نه. ډېر شیونه دي چې تی یینی نه او ستا پې دا یقین دی چې دا شته دی. واطیعوا الله او تابعداري وکړئ د الله تعالی والرسول او د پیغمبر لعلکم د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم وکړی شي په تاسو باندې. دې آیت کې نورې خبرې هم کوو، خو اول دا خبره چې موږ مخکې دا خبره کړې وه چې ځینې شیونه د الله د رحم دپاره سبب جوړېږي. دلته پکې یو بل وجه چې دی نو ذکر شو چې هغه تابعداري د الله تعالی او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو ده. الله تعالی فرمایي دا لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو رحم وشي. سورة اعراف په آخره کې به راشي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. نو هلته د قرآن اورېدل هغه سبب د رحمت. مخکې تیر شو لعلکم تفلحون. نو تقوا دا د کامیابۍ چې دی نو د کامیابۍ وذریعه ده. او د دې په باره کې یو آیت چې هغه دا خبره کله کله مونږ کوو نو بس دغه آیت زما ذهن ته راځي. 322 صفحه ده او آیت نمبر دی 51. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. یقینا مؤمنان چې کله د مؤمنانو وینا چې کله هغه الله طرف ته او د الله پیغمبر طرف ته راوبللی شي چې دغه فیصله وکړي د دوی په منځ کې، نو دوی به وایي د دې وینا دا ده چې دوی وایي سمعنا واطعنا، خبره مو واورېده او منوي. الله تعالی فرمایي واولئک هم المفلحون. دغه کسان چې دی نو کامیاب دي. او بیا وروسته فرمایي ومن یطع الله ورسوله، او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د الله د پیغمبر، ویخشى الله او ویریږي د الله تعالی نه په تیرو ګناهونو کې، ویتقه او ویریږي د الله تعالی نه په راتلونکو ګناهونو کې، فاولئک هم الفائزون. نو دغه کسان کامیاب دي. نو چې څونه انسان د امتحان سره مخ کیږي نو دا آیات دې ځان ته چې دی نو مخې ته کوي چې په دې کې زه د الله او د الله د پیغمبر خبره ومنم نو دا زما چې دی نو کامیابي ده.
آیات کې موږ ویل چې نور خبرې دي، خبرې دا دي چې ګوره دې آیات کې الله تعالی فرمایي تاسو د الله تابعداري وکړئ او د پیغمبر تابعداري وکړئ. نو سوال دا دی چې د الله تابعداري به وکړو کنه دغه د الله تابعداري د پیغمبر تابعداري نه ده؟ نو دا د ور رسول دا ټکی ولې ذکر کو؟ په دې ځبانې مفتی شفیع عثماني رحمه الله ډیر ښایسته بحث کړی دی چې هغه د کتو قابل دی. هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل خپل صحابه کرامو ته ویلي لا الفین احدکم متکئا على اريكته يأتيه امري مما امرت به او نهيت فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسې نه چې په تاسو کې زه یو تن په داسې حالت کې وینم چې هغه په خپله صوفه باندې ناست او ډډې والي او هغه ته زما د حکمونو نه یو حکم راشي یا ما د څه نه منع کړي او هغه ورته راورسېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام خو د دې نه منع کړې ده. نو هغه وایي چې ما ته پته نشته دی چې دا ته څه وې، خو زه د الله کتاب لولم او د الله په کتاب کې چې کومې خبرې دي بس دا زه به هغه منم. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ګوره چرته داسې وخت په تاسو باندې رانشي، مطلب دا چې تاسو بیا زما سنت نه منئ او صرف تاسو قرآن کریم ته چې دی نو کار ویوئ. داسې مې یوه ډله تېره شوې ده چې هغې ځان ته اهل القرآن وایي. نوم خو ډېر ښایسته دی، خو د دې نوم نه شاته شیخ عبدالشکور صاحب به فرمایل چې همیشه باطل د دین یو خوږ نوم استعمالوي د ځان دپاره او هغه یو ډال جوړ کړی. معتزله چې هغه د مسلمانانو د ډیرو عقیدو نه انکار کړو، هغه به ځان ته اهل العدل والتوحید ویلو، د انصاف والا خلق او د توحید والا خلق، خو سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې نو. نو دیو جنا مفتی شفیع عثماني صاحب فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې خبرې الله تعالی چې دینو خبرداري ورکړو چې ستا په امت کې به داسې خلک راځي چې سنت به نه مني. وسم چې دینو دغه طریقه ده، پرویزین دي که دغه جاوید غامدی دل دي، دا ټول چې دینو دا د سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه انکار کوي. شکلونو نه پته لګي چې شکل د خپلې خوښې څوک پکې لا اوس دا وایي چېرې چا په خپو کې پیسې راخ کې او تکبر یې نه نو دا چې کوم دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا جایز. حالانکه دومره احادیث دي چې هغه وګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو صحابي راله پیسې ښکته وي نبی علیہ السلام خپلې پیسې نورې هم راپورته چې ده ته پته ولګي او بیا یې وفرمایل چې یا الله زه ستا بندې یم، ستا د بنده او ستا د بندګۍ زوی یم. نورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته تواضع وکړ. هغه صحابي ویلې د الله پیغمبره زما دا یوه پنډۍ لږه کږه ده. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې الله په کوم صورت باندې پیدا کړی، په کوم شکل باندې دغه ډېر ښایسته دی. او بیا دا وفرمایل انما الاسبال من المخیلة، دا پیسې ښکته کول بس دغه تکبر دی، دا تکبر دی. نو دې وجې نه په دې باندې چې دی نو د یو حدیث نه خبري او 20 حدیثونه چې دی نو د هغې نه نه خبر، نو د هغې د وجې نه بیا د سنتو په خلاف ورزۍ کې دی راشي. به هر حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی که دا موږ د منځ نه ویستله نو نه به قرآن پاتې شي نه به اسلام پاتې شي. څنګه به موږ لمونځ کوو؟ د مانځه چې څومره قرآن کریم کې آیتونه دي په یو آیت کې دا طریقه نه ده ښودلې چې رکوع داسې وکړه او سجده داسې وکړه، قومه داسې وکړه. دا خو د نبی علیہ السلام زندگی و چې صحابه کرامو ته ویلي صلو کما رأیتمونی اصلي، تاسو داسې لمونځ کوئ چې څنګه ما ته ګورئ زه څنګه لمونځ کوم دغسې لمونځ کوئ. او دغه رنګې د زکات چې څومره مقدار دی قرآن کریم کې په یو ځای کې هم دا نشته دی چې تاسو دومره مقدار د زکات ورکوئ. او بیا خو صرف په دې علاقو کې د پیسو زکات دی، په عربو کې بیا د ګډو بزو زکات دی، د اوښانو زکات دی، د غواګانو زکات دی. دلته خو دومره خلک دلته هم چې کوم کسان د ګډې بزې وغیره چې دی نو ساتي او هغې یو خاص مقدار دی چې هغې ته ورسي. نو دغه مقدار په کوم ځای کې دی؟ قرآن کریم کې خو نشته. که دا دې تیویستو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دې تیویستو نو ټول دین به چې دی نو هغه راونړېږي. ځکه الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. ځکه الله تعالی بار بار فرمایي واطیعوا الله والرسول،
دا د رسول ټکی د سنت دپاره دی. واطیعوا الله، تابعداري وکړئ تاسو د الله تعالی او رسول او د پیغمبر، لعلکم د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم وکړئ شي په تاسو باندې. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات، ترغیب د نیکو اعمالو طرف ته. وسارعوا او تاسو منډه کوئ، پیش قدمی وکئ. ویسا شخص به معنا کوله او پیش قدمی وکئ، تاسو مخکیواله وکئ. الى مغفرة من ربکم، بخنې ته د طرفه د رب ستاسو نه. دا بخنې طرف ته څنګه مخکیواله وکړه او څنګه منډه وکړه؟ نو د دې مطلب دا دی چې څومره نیک اعمال دي که هغه مونځ دی او که هغه نور دي نو هغې طرف ته چې دی نو منډه کړه. قرآن کریم کې علماء کرامو تدبر کړی، سوچ او فکر یې کړی. د دې آیات ته لاندې یو عالم ډېره زبردسته خبره لیکلې. هغه فرمایي قرآن کریم کې چې کوم نیک اعمال دي د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي ورمنډه کوه. دلته فرمایلي مغفرت طرف ته چې دی نو منډه کړه. وروستو به راشي د جنت اوصاف ذکر شوي سورة مطففین کې بیا الله تعالی فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په دې کې دی چې کوم دی نو مخکیوالی وکړي، مخکیوالی کوونکي. دا یو آیات به راواړو، زه دا خوب به هم نه ګوڅوي. په سورة حدید کې چې دی نو الله تعالی سورة حدید 20 سپاره ده، صفحه نمبر 487 او آیات نمبر ده 21. الته الله تعالی فرمای 487 سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. سابقوا تاسو مخکیواله وکي. مسابقه په عربی کې ویل کېږي د منډو د منډې مقابله. المسابقه تشي مقابله ته ویل کېږي. المسابقه الخطابيه د تقریرونو مقابله. المسابقه المقاليه د مضمون مقابله. نو دلته الله تعالی فرمایي دی یو بل څه چې دی نو مقابله وکړي په څه کې؟ په مخکیوالي کې. الى مغفرة من ربکم، بخنې ته د طرفه د رب ستاسو نه. او دا آیات هوبهو دغه وروستو آیات چې کوم راځي وجنة عرضها كعرض السماوات والارض د هغې په شانته دی. سورة ملک هغه تاسو راواړوئ، په هغې کې الله تعالی د دنیا په باره کې ذکر کړي دي. او قرآن کریم عجیبه کتاب دی. د هر شي سره چې دی نو مناسب لفظ ذکر کړی. 510 صفحه ده او آیات نمبر دی 15. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. هو الذي دا الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه ذلولا تابع. فامشوا نو ځئ تاسو فی مناکبها په طرفونو د دې کې، په لارو د دې کې. وکلو او خورئ تاسو من رزقه د رزق د الله تعالی نه. یو دا ټکی دی الله تعالی فرمایي ځئ. دا مشي چې کوم ده نو دا نارمل مزل ته ویل کېږي. پیدل سړی رواني نارمل حالت باندې متوسط دغې ته مشي ویل کېږي. بل آیات به راشي هغه ته داسې ویم سورة جمعه کې راځي. الله تعالی فرمایي چې د جمعې لمونځ وکړئ نو وابتغوا من فضل الله. د الله فضل ولټوئ، یعنی حلال رزق تاسو ولټوئ. اوس دا دوه شیونه شو، یو د دنیا دپاره الفاظ دي او یو الفاظ د آخرت دپاره دي. الله تعالی فرمایي چې مغفرت او بخنه لټئ نو په دې کې د یو بل سره مقابله وکړي، د یو بل نه مخکیوالی وکړي. او چې رزق په باره کې الله تعالی لفظ استعمالوي نو فرمایي وامشوا ځئ. یو بل سره مقابلې په دې کې مه کوئ. نو د دې نه وایي پته ولګېده چې د دې په الټه باندې څوک چلیږي نو دا د هغه خساره ده چې په نیکو کې د یو بل سره مقابله نه، صرف په دې کې مقابله یې چېرې دنیا به څنګه ډېره شي. نو د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې د دنیا په باره کې د خپل ځان نه لاندې ته کتل پکار دي، د دې دپاره چې سړي کې ناشکري را نشي. او د دین په باره کې مخکې اوچت او اعلی ته کتل پکار دي چې پلانکې زمانه چې دی نو په دیندارۍ کې مخکې دی، ولې مخکې دی؟ نو د هغه سره بیا مقابله پکار ده. او دقه چې دی نو هغه حدیث دی چې لا حسد الا فی اثنتین، حسد نشته دی مګر په دوو خبرو کې. یو هغه کس چې هغه له الله مال ورکړی دی فسلطه علی هلکته، هغه مسلط کړی دی د دې مال په لګولو باندې. هلکه کله کله په معنا د لګولو باندې راځي. یقول اهلکت مال اللبده. نو د داسې سړي سره چې دی نو مقابله پکار ده. او دغه رنګ یو کس له الله حکمت او علم ورکړی دی نو هغې چې دی نو خورئ نو د ده سره مقابله پکار ده. وسارعوا الى مغفرة من ربکم،
او مخکیواله وکړئ تاسو مغفرت، جلتی وکړئ تاسو مغفرت د رب ستاسو ته، وجنت او هغه باغ ته، هغه جنت ته عرضها چې پلنواله د هغې السماوات و اسمانونه دي والارض و ځمکې دي. دلته الله تعالی فرمایي چې د جنت پلنواله اسمانونه و ځمکې دي. څه مطلب؟ دا ځمکې او اسمانونه چې څومره دي، د دې چې څومره مقدار د پلنوالي دی، نو دغومره مقدار چې دی نو د جنت. اوس دې کې سوال ذهن ته دا راځي چې یو حدیث کې راځي چې د ادنا جنتی چې کوم جنت به هغه به د دې ځمکې عمرې بلکې د دې 10 چنده ته به رسېږي. نو دا چې د یو جنتي شو نو دا نور به څومره، دا ټول جنت به څومره؟ نو د هغې جواب دا دی چې د دې پلنوالی 2 جواب دی. یو جواب دا دی چې الله تعالی د جنت صرف پلنوالی ذکر کړی دی، خو پلنوالی د هر شي پلنوالی هغه د هغې د اوږدوالي نه کمي. نو چې اسمانونه کولاو کې او دغه رنګې ځمکه چې دی نو کولاو کې خورۍ کې د دې چې څومره پلنوالی راځي، دغومره بس څومره مقدار راځي، نو دغومره بس صرف چې دی نو د جنت پلنوالی. او بیا د دې اوږدوالی چې دی نو هغه ستا د عقل نه بهر دی، هغه ته نشي راګیرولی. لکه مخکې موږ ویلو چې الله تعالی فرمایي د جنت د ریښمو چې کوم لاندې طرفونه دي نو هغه به د غټو ریښمونه، چې کوم قالینونه دي هغه به د غټو ریښمونه، نو غټ ریښم اعلی ریښم دی. نو د پاسه طرف الله تعالی نه ذکر کړی چې هغه به څنګه، ولې؟ ځکه چې هغه به ډېر اعلی زمونږ عقل او خیال او سوچ نشي راخستی. نو ځکه الله تعالی د دې صرف پلنوالی ذکر کو، اوږدوالی زمونږ د وهم نه چې دی نو بهر دی. دویم جواب دا دی چې نه، جنت چې دی نو هغې پلنوالی او اوږدوالی ټول یو شانته دی. نو ځکه دلته الله تعالی د هغې پلنوالی او اوږدوالی ذکر نه کو، صرف پلنوالی. او امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي چې دا قول صحیح دی چې د الله تعالی چې کوم عرش دی نو دا عرش د الله تعالی دا د جنت چت دی، چت. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د الله نه جنت الفردوس غواړئ، او جنت الفردوس دا د جنت اعلی حصه ده او دا وسط او درمیاني حصه ده. نو چې عرش د رحمان د دې چت شو او جنت الفردوس یې مینځ شو نو هر طرف ته د هغې فاصله یو شانته شو، نو دا یې پلنوالی شو. به هر حال په دې باندې الله تعالی پوهېږي چې څنګه دی زموږ په ایمان دی. عدت تیار کړی شوی دی دا جنت للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. دا څوک دي؟ الذین کسان دي ينفقون چې هغوی مالونه لګوي. د دې متقیانو پرهیزګارانو تقریبا 10 صفات ذکر کوي. اولنی صفت چې هغه مال لګول دي، او دا د دې حصې بنیادي مسئله ده چې لګوي ينفقون چې لګوي مالونه خپل فی السراء په خوشحالۍ کې، والضراء او په تکلیف کې، بیماری ده او که د هغه صحت دی، په هر وخت کې چې دی نو هغه مال لګوي. او دغه رنګې حدیث کې راځي چې بهترینه صدقه دا ده چې ته ښه هرسناک او ستا امید وي چېرې زما عمر شته دی او بیا مال ولګوي، دا بهترینه صدقه ده. والکاظمین الغیظ او خوړونکي دي غصې لره. کظم په عربۍ کې دا هغه خوراک ته ویل کېږي چې په هغې باندې شخون نه والی کېږي، لکه غاښونه پې چې دی نو نه خوځېږي، نو دغې ته چې کوم دی نو کظم ویلی کېږي. او دلته الله تعالی د نیکانو دا صفت ذکر کو چې هغوی به غوسه خوري. وایي دا ونه ویلی چې والمعدومین الغیظ، د سره نه وله غوسه ورځي نه، وایي دا کمال نه دی. امام شافعي صاحب فرمایي من استغضب ولم یغضب فهو حمار، چې کوم یو کس غوسه کړی شو او بیا هم له غوسه ور نه ډله، نو د ده خو مثال د خره دی چې دا د سره نه خبرېږي، نه غوسه به له ورځي. خو والکاظمین الغیظ، پټوي به او هغه به چې دی نو تېروي. ګران کار دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي لیس الشدید بالسرعة، پهلوان دا نه دی چې خلک راڅملی، انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب، پهلوان هغه دی چې هغه د غوسې په وخت کې خپله غوسه چې دی نو تېره کړي او هغه ظاهره نه کړي. او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي که تاسو کې چاله غوسه درشي او هغه ولاړي نو په کار ده چې هغه دې کینی، که ناست دي په کار ده چې هغه دې څملي او اوبه دې وڅکي، ځکه چې دا اثر د اور دی. او بیا فرمایي چې ته د دې مخ ته نه ګوري چې دا مخ یې سور شي، دا هغه د اور لمبه د اثر دی چې په دې کې ښکاره شو. والکاظمین الغیظ او خوړونکي دي غوسې لره. والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي خلکو ته. دا بل صفت شو، خلکو ته معافي کول چې سره د طاقت نه
او سره د لاس بریدونه. والله الله تعالی يحب المحسنین، مینه کوي د نیکی کوونکو سره. په دې آیت باندې علماء یو واقعه ذکر کړی ده. میمون ابن مهران دا یو سړی و، د سره په مجلس کې میلمانه ناست. په خوا خو د وینځو دغه رواجو خدمت بچ دین او عام وینځو کو. نو یو وینځو هغه باندې د چې دینو استعجل بها، جلتی مطالبه ته وکړه چې زر خدمت وکړه. نو هغه سالن راوړو ماسوتن ټیمو، نو هغه وکړه او سالن د دې میمون ابن مهران د پاسه واوښت. نو دوی ته ویلې چې لقد احرقتني ودي سيزما. نو هغه ته ویلې یا معلم الخير اذكر قوله تعالى والكاظمين الغيظ، چې اے د خیر خودونکیا ته دغه عالمو، اے د خیر خودونکیا د الله دا قول یاد ک چې هغه تیرون کې خپل غوسه لر. نو هغه ویل قد کظمت غیظی، ما خپل غوسه تیر کړ. نو هغه ویل نه پدینه مخه ته مصلا فرمای والعافین عن الناس، چې معافی کوي خلکو ته. نو دوی ویل قد عفوت عنکی، ته ما معاف کی. نو هغه ته دا ویل والله يحب المحسنین، چې واځي دا نه د دې سره سره احسان او ښېګړم کوي. نو هغه ویل انت حره لوجه الله، ته د الله د رضا لپاره آزاد او دا یو څه ښېګړه وکړه. والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه، دا بل صفت شو. او علماء کرام د دې آیت په باره کې ذکر کوي. غالبا امام نصفی صاحب ذکر کوي چې دا آیت په قران کریم کې د ګناګارو د پاره ډیر د امید والا آیت. والذین وکسان دی اذا فعلوا کله چې دی وکي فاحشه سبی حیاي، هر قسمه بی حیاي، کاغه قولی او کاغه عملی. او ظلمو یا ظلمو کی انفسهم بخپلو ځانونو باندې، یو د بی حیاي خبره شو او د ظلمو انفسهم نه هغه چې دینو عامه ګناه شوله. په خپل ځان باندې ظلم بسنګي، هغه دقه د چې ګناه وکي بس دا ته خپل ځان سره ظلم وکړو. اگر چې ته په دې دنیا کې په دې باندې نه پیږي، خو دا په خپل باندې چې دینو ځان لخپه والي په تبرګي باندې. او ظلمو انفسهم یا ظلمو کې په خپل ځانونو باندې. نو د دینه معلومه شو متقین دا نه دي چې هغه نه به ګناه نه کوي، نه ګناه به کیږي، به حیايي به کیږي، په خپل ځان باندې به ظلم هم کوي، صغیره کبیره دواړه ګناهونه به دیونه کوي. خو صفت بيدای چې دیو سره به احساس د سی بنی چې ګناه وکړله بس به ته هیر شو بيدای ویلي چې الله تعالی غفور رحیم دی. په سورته حدید کې براشي الله تعالی فرمایي وغرتکم الحیات الدنیا وغرکم بالله الغرور. تاسو الله تعالی باندې دوکباز چې کوم دین شیطان دوکا کړی. نو الته یو عالم ذکر کوي وي شیطان څنګه دوکا کوي. هغه سړی ته وي چې توبه مو باسمړه ان الله عفو کریم یغفر لك، الله بخون کې ذات د تا بچ دینو معاف کی. نو دغه خبره خطرناکه ده. ګناه بکیږي خو احساس به نه ختمه کې، احساس دی ختم شو بیا د باندې شیطان غالب شو. او ظلموا انفسهم، نو صفت بدای ذکر الله، نو دی یادی الله تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم، نو بخنه غواړي د پاره د ګناهونو خپلو. ومن يغفر الذنوب، او څوک دی چې بخنه به وکي د ګناهونو الا الله، سوا د الله تعالی نه، سوا د الله تعالی نه د څوک نشته چې هغه ګناهونه معاف کوي. نو زین کې سوال راځي چې بندګانو سکه ظلم زیاته وشي هغه خو بخنه کوي. نو دا غي جواب دار چې الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي او انسانان هغه موقع ته ګوري چې رکه مخله مې په لاس را لینو کې دې شي بيدنه خپل بدله واخلم. نو ځکه الله تعالی فرمایي زمانه علاوه نور څه ګناهونه نشي معاف کولای، بل د الله تعالی حقوق طرف ته اشاره ده او دا د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشي معاف کولای. ولم يسروا، او همیشواله نه کوي علامه په وسبانه فعلوا چې دی کوي وهم يعلمون، او دی پويږي. دا یو خصوصي صفت ده د مؤمن چې کومه ګناه ته کیږي نو پاغي باندې همیشواله نه کوي. ګوره یو د ګناه کېدل دی، یو پاغي باندې همیشواله. د ګناه کېدل مطلب دا دی چې وست چانه ګناه وشوله او د غینه رستو چې دینو توبه وستله، استغفار وکړو او سبالت بیا وشوله، بیا چې دینو توبه وستله استغفار وکړو، نو دا د مؤمن صفت دی. او اصرار او همیشواله چې دین هغه دادي
چې ګناه وکړله او په ذهن کې دا ده چې زه توبه نه وباسم او بیا په ذهن کې چې سبا له به موقع ملاویږي به کوم د سره نه او که چېرته داسې چې ګناه وکړله او ذهن کې نفس چې دی نو دا زړه او ضمیر دا ملامته کړو او د توبه ویستله او پښیمانه شو نو دغه بیا توبه ده. د داسې کس په باره کې بیا راځي ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مره، چې هغه کس چې هغه ګناه کوي او بیا ترسته د الله نه بخښنه غواړي نو دا په همیشوالي کې نه راځي. اگر چې د ورځې او یا پیرې وکړل به ته توبه وباسي، به ته مکمل او شي، به و کې به پښیمانه شي، به ته مکمل او شي، نو دغه په دې کې راځي چې الله تعالی فرمایي ولم یسروا، دی همیشواله نه علامه په سبانه فعلوا چې دی کوي وهم يعلمون او دی خپيږي. الله تعالی د دې قسمه خلقو بدله ذکر کوي. اولئک دا کسان جزاهم بدله ده مغفرة بخنه ده من ربهم ده طرف د رب د دینا. نو د دینه په خپل پته ولګي ډیر د امید والا آیات چې خامخه فرشتي خو نه دي د دینه به ګناه کیږي. اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، خو صفت دا د ذکر الله چې الله به توریادي خپل ګناه بخنه بغواړي. اولئک دا کسان جزاهم بدله ده مغفرة بخنه ده من ربهم ده طرف د رب د دینا وجنات او باغونه دي تجري چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې دونو دا غینا نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پاغي کې. نو دا ډیره چې دینو د ګټي سودا و نعم اجر العاملین او څه خسته دی اجر د عمل کوونکو. لیس لک من الامر نشتر استاد لپاره پیغمبره من الامر دی اختیار نه شي او یتوب علیهم تر دې پورې چې مهرباني وکړي الله تعالی په دیو باندې او يعذبهم یا سزا ورکړي دیتا فإنهم زکه چې یقینا دی ظالمون ظلم کوونکي دي. ولله او خاص د الله تعالی لپاره دی ما هو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هو فی الارض چې په ځمکه کې دي. یغفر بخنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي او يعذب او سزا ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي. والله الله تعالی غفور الرحیم بخونکه مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تاکلوا الربا مخری تاسو مال د سود اضعافا په دوچندونو سره مضاعفتا په دوچن کولو سره واتقوا الله ويرجد الله تعالی لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. واتقوا النار او ويرجد تاسو د ورنا التي هغه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د لپاره د کافرانو. واطيعوا الله او تابعداري وکړئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر لعلکم د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم وکړئ شي په تاسو باندې. وسارعوا او جلتی وکړئ الى مغفرة بخنه من ربکم نه طرف د رب تاسو نه وجنة او هغه باغ ته عرضها چې پلنواله داغي السماوات او اسمانونه دي والارض زمکه ده اعدت تیار کړی شوی دی دغه باغ للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. الذين دا پرهیزګاران هغه کسان دي ينفقون چې مال خرج کوي په سرای په خوشحالۍ کې او ضرای او په تکلیف کې والکاظمین او خړون کې دي الغیظ غصې لره والعافین او معفي کون کې دي عن الناس خلقته. والله الله تعالی يحب المحسنين من كيد نیکی کون کو سره د خېګړه کون کو سره. والذین واکسان دي اذا فعلوا کله چې وکړي فاحشه سبح حیاي او ظلموا یا ظلموا کی انفسهم بخپل ځانونو باندې ذکر الله نو یادای الله تعالی فاستغفروا بخنه غواړي لذنوبهم د پاره د ګناهونو خپل او من یغفر الذنوب او څوک دی چې بخنه وکړي د ګناهونو الا الله سوا د الله تعالی نه ولم یسروا او دی همیشواره نه کوي علامه په سبانه فعلوا چې دی کړی دي وهم يعلمون او دی پویږي. اولئک دغه کسان جزاهم بدله ده مغفرة بخنه ده من ربهم د طرف د رب د دینا وجنات او باغونه دي تجري چې بهيږي به من تحت الانهار لاندې دونه داغینه نهرونه خالدین فيها همیشه به دي پاغي کې ونعمه او څه خسته دي اجر العاملین اجر د عمل کوونکو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الصحة، اللهم إنا نسألك العفة، اللهم إنا نسألك الأمانة، اللهم إنا نسألك الرضا بالقدر، اللهم إنا نسألك حسن الخلق، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من أرذل العمر